به قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا بلغ فيه الكلب 7 مرات اولاهن او اخراهن بالتراب فاذا بلغت فيه الهره غسل مره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا بلغت فيه الهره غسل مره. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بس باب ما جاء في سور الكلب مغسولاتو کې اخیری او دو بابونه یک دي او غدا چې د سور سره تعلق دي. چا سره تعلق دی؟ د جوټې سره. بس هلکه مناسبت خو واضحه ده کنه چې کوم اوبه جوټه شي نو آیا په هغې اوبو باندې اودس کولی شي، غسل کولی شي او کنه. د چا جوټه پاکه او د چا نه. یاد لري شو خبره؟ نو دلته کې د هغې بیان کوي. لومبې باب ما جاء فی سور الکلب. کلب څه ته وایي؟ سپي ته وایي په پښتو کې. اگر چې د کلب تعلق په حیوان مفترس هم کېږي. تکلب دی پکې، تکلب په پنجو شلولو ته وایي. تکلب دی پکې، نو په هغې باندې هم اطلاق کېږي په کله. لیکن دلته به د سپی اخلو پښتو معنا مې درته وکړه. او سؤر جوټې ته ویلې کېږي. بقیت الشی ته وایي سؤر. دا جوټه هم باقي د شي دی، د سپي جوټه. اوس مولانا صاحب رابط شو، ربط خو مې ووایي چې دا د یو اوبو ذکر و پکې، نو په اوبو په ذکر کې د جوټې بابونه دوه ذکر کوي. دې کې اوس مولانا صاحب درې خو زمونږ زړې خبرې دي چې کلام په سند، شرح د حدیث او مسائل مستنبطه. لیکن یو دوه اختلاف دي دلته. یو دا چې سپی حلال دی که مردار دی سپی، او دویم دا چې جوټه حلاله ده که مرداره ده، او دریم دا چې حکم د تطهیر د جوټې د کلب څه دی. درې خبرې ذکر کوم. څو؟ کم کم؟ نه مړه سرله لاړ شه چې سپی حلال دی که مردار. دویم جوټه حلاله ده او که نجسه ده. دریم څه؟ چې حکم د تطهیر د جوټې څه دی. درې خبرې دي. لومبې خبرې لزا امام مالک رحمت الله علیه وی سپی طاهر دی، پاک دی، حلال دی بالکل. راشه او ائمه ثلاثه څه وایي چې سپی حرام دی. امام مالک وایي سپی مردار دی کلب، نه حلال دی. ائمه ثلاثه څه وایي نجس دی، مردار دی. نو اوس دویمه مسله دلایل یې ویم، دویمه په دې بنا کړه چې د مالک صاحب په نسبې حلال شو، جوټې څه شوه؟ پاکه شوه. دویمه مسله راوړه. دویمه چې د مالک صاحب په نسبې حلال شو، جوټې څه شوه؟ حلاله شوه. او چې د ائمه ثلاثو په نسبې نجس دی، مردار دی، نو جوټې څه شوه؟ لکه نجسه شو. نو په مالک زه یو سوال کوم چې هر کله جوټه نجسه ده، نو د تسبیح باندې ولې قایل چې جوټه به اووه ځله وینځې؟ قیل علی مالکن، قیل علی مالکن چې سپی حلال شو ستا په نس باندې او طاهر شو ستا په نس باندې وایا، نو جوټه ولې؟ جوټه هم حلاله شوه، نو ته ولې دا امر کوې چې لوښي به د جوټې د سپي نه اووه ځله وینځې؟ وی دا امر تعبدی دی. تعبدی څه معنا؟ چې دا نس شارع نه ثابتي او عقل پکې دخل نه لري. لکه ته چې دا چارندام کې نو ستا دا مخ لاسونه نجس دي نه، بیا ولې وینځې؟ تعبدي د شارع ویل وینځه. نو مالک صاحب یې سوی طاهر دی او حلال دی، نو جوټه پاکه شوه، حلاله شوه. نو بیا پې سوال کومه چې ستا دا قول ولې دی چې اووه ځله به وینځې؟ هغه به شي اوس وایي دا کم یو امر دی ووایه راته تعبدي. عقل خو چې طاهر دی، جوټه پاکه ده، خو شارع ویلی دی. اوس راشه دوه مسلې مې درته وایي، دوه کمې کمې دي. شابه د مالک صاحب په نس بیا وایم سپی حلال دی، د ائمه ثلاثو په نس نجس او مردار دی. د مالک دلیل څه دی؟ قرآن حکیم کې اللہ فرمائی
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قل لا أجد فيما أوحي إلي سمعوا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ويبدأ كده سبي ذكر نشتا محرمات الله قرآن کے ذکر کری دی اگوره ټول قرآن فیاو کم د سپی ذکر نشتا ده یو دلیل محرمات الله په قرآن کې ذکر کړی په یو کې هم د سپي ذکر نشتا د جواب کوم چې په قرآن کې خو الله محرمات ذکر کړي خو د حمار ذکر خو پکې هم نشته شته پکې ټول قرآن کې ماته وښایه د اسد ذکر پکې شته د زمري نشته د فهد پکې شته نشته د عقرب پکې شته نشته دا ته حلال وایي کنه د ثعلب پکې شته د لومبړې نشته د ضبوع پکې شته نشته نو بیا هغې ته ولې مردار نه وي دا په حدیثو صحیحه او ثابت دی کله هم په حدیث صحیحه او ثابت دی کنه یا قرآن کې دی آیت کې الله د محرماتو ذکر کړی دی کوم آیت کې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الا ان يكون على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الايه او نور آیاتونو کې د سپي د حرمت ذکر نشته محرمات شمیرلې دي ما څه جواب وکړو شابه کنه چې قرآن کې خو الله پاک د حمار اسد فهد عقرب حیه ثعلب ضبوع د ټولو ذکر نه دی کړی ستا په نس مردار دی ولې حدیثونه ثابت دویم دلیل یې څه دی دویم قرآن حکیم کې وی الله فرمایي فکلوا مما امسکنا علیکم فکلوا امسکنا علیکم چې سپی درله کم ښکارو کې او راټینګي کې درته نو هغه خوره نو معلومیږي دا چې هغه ځای به هم خورې چې په کوم ځای سپي شخله لګولې ده نو ګوره لاړې پاکه شوه خولې پاکه شوه نو حلال شو مردار شي چې یو شي سره وجنګېږي خو هغه ځای نشي خوړی هلکه نجس او مردار چې په یو شي باندې خلو لګوي یا د خولې ځای نشي خوړلی او قرآن کې الله پاک څه وایي شابسې کلو مما امسکنا علیکم چې کوم یې درته راټینګ کو درته یې راوړه هغه خوره د خولې ځای به هم خورې د ژبې د وهلو ځای به هم خورې د غاښونو ځای به هم خورې نو د نجس چې کوم شي سره ملحق شي خو هغه نه خورې دا ولې خورې معلومیږي دا چې طاهر دی جوټی پاک هغه غاښونه پاک وجود یې پاک مړه زه به جواب وکړم چې بعضې څیزونه ته بداحتن مستثنا دي بعضې څیزونه څه دي الله وی کلو مما امسکنا علیکم کلمې به خورې نو امسکنا کې کلمې هم راځي لرې به هغه نجاست به خورې چې دننه قاذورات پراته دي نه نو ما امسکنا کې خو هغه هم راغی زه راکړه جواب راغی وینه څکلی شي نه ما امسکنا کې خو وینه هم راغله دا که جواب کړه کلو مما امسکنا کې خود هغه لرې هم راغی لرې نه مراد هغه سوټې دي کلو مما امسکنا کې خو کلمو کې دننه چې کوم غلاظت دی هغه هم راغی ما امسکنا چې ده راټینګ کړی دی وینه هم پکې راله هر څه پکې رالل نو بعضې ته په نس مستثنا دي بعضې چا سره عقل سره بعضې په نس مستثنا دي بعضې چا سره لکه عقل سره نو دا کلو مما امسکنا دا نه وایي غاښونه د ده د هغه غاښونو ځای یا وغورځوه یا ووینځه چې کوم ځای کې خوله لګېدلې ده وایه هغه یا څه کوه وغورځوه یا ووینځه لکه نور وینځې خورې دا هم ووینځه که زموږ په کلي کې یو خان و پخوا دا ګورې محققه خبره ده نو میلمانې رالل نو اجرې نه نو کور ته سوال جواب ولېږه یو چرګ پخوا دا چرګان دا پارامي نه د چرګ ډېر لوی قدر و یو چرګ حلال کې هغه غونډ مونډې راولېږې مطلب دا چې څه ته مه خورئ میلمانه ګرځي بیبي یې دا چلو کو چې چرګ نه سر بڼې وویستلې او غونډ مونډې سور کو او راویلېږه چې راویلېږه په پلیټ کې او میلمنو ته کېښود او میلمنو سنګ په میاس کولو که دننه پکې هغه سوټې او هغه هر څه ګن پروت
ښځې پسې ورغې چې تا خو په شرمونو شرمولم، تا خو پکې هر څه دننه ګن وي، تا نه وي چې غونډ منډ راولېږه، غونډ منډ راولېږه. نو هلکه غونډ منډ دا چې بعضې به دې مستثنا کې که نه، غونډ منډ خو دا مطلب نه شو. هغه خان مولانا صاحب تر مرګه پورې کور ته لا نړ، جرګې پې ښځې وکړې، عالمان یې ورپسې راوستل، خانان یې ورپسې راوستل چې ته کور ته راځه. ښځه معافي غواړې وي بس تر مرګه پورې هغه په اجره کې مړ شو، د مرګ نه پس یې لاش کور ته دننه لاړ. وایي دا ښځه وي د ملاقات ښځه نه ده، دومره ظلم ګناه ده، نه دی پکار. خو به هر کیف دلیل کلو مما امسک نه شو، د هغې جواب مې راته وکړ. دریم دلیل یې څه دی؟ دریم دلیل یې دا دی د دواړو دلایل دي ګورې ښه، چې جوټی هم پاک او سپی هم پاک دی. دریم یې څه دي؟ بخاري کې به راشي یو ښځه په لاره باندې تېرېدله او ډېره زیاته تږې وه، چې ویې کتل یو کیوب ورقه پې نشته، خپله موزه یې ورښکته کړه او بې راویستې ویسکلې. چې ویې کتل یو سپی د یأکل السرا د کوي خټې خوړلې د عطش نه. دې ښځې وایي چې ما ته کوم تکلیف و سپي ته هماغه تکلیف رسېدلی دی. نو موزه یې واپس ورښکته کړه، نو سپی سقاهو څه شی دی لکه حدیث کې سقطهو څه سقطهو. نو فشکر الله لها، الله د دې عمل قدر وکړو نو غفرها وی بخله. ګورې وی دا موزه کې اوبه راوویستې او هغې سپي ته موزه کې ښودله، نو خو سپی طاهر د جوټی پاک کړه. دواړو دلیل شو. مونږ وایو دا خو ډېر کمزورې دلیل. لاول خدا نه ده معلومه چې سپي ته په موزه کې اوبه ښودې دي، د کوي په غاړه ډنډونه وي که نه؟ د کوي په غاړه ډنډونه وي که نه؟ نو کېدای شي اوبې راایستې وي او ډنډونو کې اچولې. نمبر 1. نمبر 2 خبره سره ټیک ده چې پیغمبر نقل کې انکار یې پې ونه کړ، لیکن لازم نه ده چې د په موزه یې ورته ښودي بلکې هغه ډنډوکي کې به اوبه اچولې وي. نمبر 2 دا چې په موزه کې دا خوجولې دي، لیکن دا ثابت هر کنه چې واپس یې په دې موزه کې خپله اوبه څکلې دي، یې کوي ته کوزه کړې ده. لاول خدا نه لازمیږي، پیغمبر خو نقل کې انکار یې ونه کړ، لیکن دا نه معلومیږي چې په هغه موزه یې سپي ته اوس اوبو ډکه یې ښودي، موزې نه اوبه څاڅي. عقل خدا وایي چې زری چې ته ډنډوکي ته اچولې دي. او نمبر 2 څه دی لکه چې که موزه کې ښودیم دې ورته، نو دا لازم حدیث کې دا وښایي چې بیا موزه کوي ته ښکته کړې ده یا په دې موزه په خپله اوبه څکلې دي. دا یوه شوه. او یو څلورم دلیل یې بل هم دی، ښه یو بل هم دی په ابوداود هغه د بخاري هغه درته یم، د ابوداود درته رستو کوم. کانت الکلاب تقبل وتدبر فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سمے ہوئے حدیث یاد کے کانت الکلاب تقبل وتدبر مخی رستو بدل فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د حضور پاک فی مسجد رسول الله د حضور پاک په مسجد کې. او سپی چې یو ځای ته راځي لاړې سسئ که نه سسئ. فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، فلم یکونوا یرشون، صحابه په هغې اوبه نه دی اچول، د لاړو په هغه دی. معلومیږي دا چې سپی طاهر دی، لاړه طاهره شوه. که سپی نجس و لاړه نجسه وه، په هغه ځای به حضور پاک اوبه اچولې سپي په لاړو په ځای باندې. بیا ووایه کانت الکلاب تقبل وتدبر فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او سپی چې یو ځای ته راځي لاړې تویږي که نه. فلم یکونو وایه فلم یرشون شیئا من ذلک. زه ورته وایم یو جواب خو دې دا کومه چې دا خو محتمله چې لاړې تویږي. دویم دا چې جفاف سره لاړې وچېږي، محتمله را لاړې تویدل. دویم څه چې دی لکه جفاف سره څه کېږي زمونږ په لید وچېږي. لیکن دریم جواب د ابوداود لازم داسې الفاظ کانت الکلاب تقبل وتدبر وتبول. بخاری کې تبول نشته، ابوداود کې شته، زیادت ثقه حجتي. او عرف عادت هم داره چې سپي یو ځای ته لاړ شي نو عموما خولې لاړې هم تویږي او کله متیازې هم کوي، تعارض هم نشته. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نو تعالی سوال کو مالک صاحب چې بول خو په اتفاق نجس دی، نو ولې په بنا چي بول په اتفاق نجس دی ولې په
ناچي راکا فما هو جوابك فهو جوابنا جواب ته ما وکړه کنه یا دا و توهمات دي او یا دا چې جفاف سره زمونږ پر اوچې ګرا بشي ان شاء الله نو دا د مالک دلایل او ما تر څو کل مولانا صاحب جوابونه وکړل او زما د نجاست دلایل واورا د دې نه بدواړه خبره معلومیږي سپیم نجس جوټم نجس دا سو به ثابتېږي دواړو مسلو واورا دا خداغه دلایل ما جوابونه وکړل او زما دلایل اور چې سپیم نجس هم دي جوټم نجس دا د معلومي دلیل د ابو هريره روایت ته په مسلم کې چا روایت ته دا ابو هريره رضی الله عنه په مسلم کې دا سره نوٹ کا طهور اناء احدکم طهور شبع طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الكلب چې کلب پکې ولوغو کې په ولوغم په یوم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات هو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب فمسلم كده تدي طهور نسا معلوميگي لکه عبارت النص سره خو دا معلومیږي چې اوځله د سپي جوټې والا لوښي ووینځه یو ځل پکې خوره واچو پاک شو لیکن اشارت النص ته څه معلومیږي طهور نه چې دا لوښی نجس شوی طهور عبارت النص ته چې اوځله ووینځه یو ځل خاورې کوه لیکن اشارت النص ته څه معلومه شو چې پیغمبر مبارک لفظ چا ویلی دی د طهور ویلی دی معلومیږي دا چې سپی نجس جوټه نجسه ده چې جوټه نجسه شوه لوښی نجس شو خو د سپي لاړې د وجې نه شو چې لاړه نجس شو خو سپی نجس شو که نه دا زما لومبی دلیل دویم دلیل زما د ابو هریره د شابسې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله شابه صلی الله علیه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه لوخي دي والي سمعوا فليهرقه وليغسله 3 مرات فليهرقه وليغسله 3 مرات حديث ذي العمر ولدي با نسب الراية كي مضبوط سنة دي زي العلو نسب الراية كي عيني كي مشتا معارف السنن كي علامہ بنوری پا دا ابن عدی پا کاملم حوالہ ورکڑی دا معارف السنن کی دا ابن عدی پا کاملم حوالہ ورکڑی درے حوالے میں درکڑی حدیث سمالو میں گئے شابہ سے چس پیلو خجوٹا کی ویڑا وا لکا پیگی کنا او سو دلو وینزا درے دلا لیکن اشارت النصر سمالو میں گئی فلیحرق ہونا کہ اڑول والے کیا شابہ کہ جھوٹا نجس دا دس پلار یو زیدی جھوٹا نجس دا اس پہ نجس دے دو اشارت النصر معلوم شوے درے مملکہ نہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذیناب من السباع سمے ہوئے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذیناب من السباع نہا سو جھوٹے ددن منع شوی دا مردار دی سدے لکا نجس مردار نجس مردار دی زیناب او سپی زیناب دی دا زیناب مانا میرے تکڑو زیناب دیتا نو چی داڑی لری بلکہ زیناب سا مانا دی پا داڑو شلول کئی تو اشتوائی پا دیلارا کئی دا خرم رو دا ساروی مردار امڑشی او سپی وقت خوری پا دیگ داڑو شکای که نی شکای نو فہدم پا کراغے اسدم پکی راغی زیناب کے سپیم پکی راغی لومبڑم پکی رالا ٹول پکی رالا او مولانا صاحب دا حدیث شہرت تا رسیدلے دے او دمر شہرت تا چی تقریباً تواتر تا رسیدلے دے دا زمان بل دلیل
سپی زیناب دی. اوس حکم د تطهیر یې څه دی؟ وایه اوس مالک صاحب خو د تسبیح قائل دی، خو او ته نجس نه وایي بلکې څه ورته وایي؟ او ته حکم تعبدي وایي. نور مې پې پوه کړی. اوس راشه مولانا صاحب ائمه سراسره تسبیح د وجوب قائل دی. درېیمه خبره دوه مې وویې. درېیمه امام مالک رحمت الله څه قائل دی؟ شابه سے حکم د تطهیر سره تسبیح واجب ده او تطریب په احداهن نظام واجب دی. سمې وې تسبیح واجب ده او تطریب فی احداهن یو ځای کې خوره کا کړاول. او زمونږ د امام صاحب په نس تسلیس واجب دی. او تسلیس واجب دی او تطریب او تسبیح مستحب ده. سمې وې لږ ووایه ائمه ثلاثو په نس چې واجب دی تسبیح یې بیان ودل وینځل او تطریب. او د امام صاحب په نس باندې تسلیس فرض دی واجب دی. فرض واجب یو معنا خفض واجب معنا فرض او تسبیح او تطریب مسنون دی. یاد لري شو ها. اوس راشه مولانا صاحب زمونږ دلایل ووایه. زمونږ د ابو هریره روایت ته مخکې تېر شو څه مې راته ووې اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم شبه اوس تېر شو یو دې پرېښو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله 3 مرات وليغسله. دا د ابو هريره روایت ته ماوی ذیلعی کې نسب الرائے کې راوړی دی. عینی کې مشتا او علامه بنوري معرف السنن کې په کامل د ابن عدیم حواله ورکړه زما دلیل. نو دی په هغې اعتراض کوي چې حسین ابن علي کرابیسي دی. څوک دی پکې؟ حسین ابن علی کرابیسی ضعفه احمدو. هلکه فواید اصولیه کې مې دا حدیث ویلی و مې دا په خپل ځای کې راځي. یو خو یاد کړئ که نه دې کې راوي څوک دی؟ حسین ابن علی کرابیسی ضعفه احمدو. او متفرد د ثقاتو نه دی. نو چې کله ضعیف مخالفت د ثقاتو نه وکړي د ضعیف روایت ته څه وایي؟ منکر وایي. د ثقاتو هغې ته څه وایي؟ محفوظ او د معروف. او د ضعیف روایت منکر د ثقاتو هغه معروف. او د منکر او د معروف مقابله راشي چاله ترجیح ملاویږي معروف لا. دا سوال ما تاسو ته فواید اصولیه کې کړی د منکر او د معروف په باب کې مې وروستو پکې تفصیل راشي. نو دی متفرد د ثقات نور ثقات یحرق خو نه راوړي 3 مرات راوړي خو فلیحرق خو پکې نه راوړي. دلته متعدد جوابونه کوم نه تېر وته ما نور روایان 3 مرات نه وایي اووه وایي. د ابو هریره هغې نه څه وایي لکه اووه وایي فلیحرق خو هم نه راوړي. جوابونه کوم. حافظ ابن حجر وایي چې حسین ابن علي ضعیف نه دی ثقة فاضل. نه منم چې ضعیف دی. حسین ابن علی کرابیسی نه منم چې ضعیف دی بلکې حافظ ابن حجر وایي ثقة فاضل. د امام بخاري شیخ دی صاحب د داود ظاهري شیخ دی هغوی ته نقل کوي. د امام بخاري داود ظاهري شیخ دی هغوی ته نقل کوي. نو ثقه دی. دا معنا خو دې ختمه شو چې ضعیف دی. بس احمد په ذهن کې به ضعیف وي. اکثر علما ټول ورته ثقه وایي. حافظ ابن حجر تهذیب وګورئ او تقریب هم وګورئ په ډېرو علماو حوالې ورکړي چې دا ثقه دی. نو دا خو نه منم چې ضعیف دی او متفرد د ثقاتو نه دی. څه مطلب؟ د ابو هریره نه چې نور نقل کوي د تسبیح نقل کوي دې ته تسلیس نقل کوي. دا یو معنا. متفرد د چا نه دی؟ مولانا صاحب ووایه ثقاتو نه دی. څه مې وویې؟ متفرد د ثقاتو نه. نو ثقه چې مخالفت د ثقاتو نه وکړي د ثقه هغې ته شاذ ویم. منکر مو وایه ضعیف نه دی شاذ ویم. او د ثقاتو هغې ته محفوظ ویم. خو بیا به اعتراض وکړي چې شاذ او محفوظ کې تعارض راشي چاله ترجیح ملاویږي محفوظ ته بیا پې ورې عمل کوي.
ټیک د ما ومنله چې دا ثقه دی بیا مخالفت د ثقاتو نه کوي د ابوهریره نور شاګردان تسبیع وایي او دې پکې سره وړي په خپل روایت کې تسدیس وایي نو مخالفت چې ثقه ده او ثقاتو نه وکړي د ثقه دې ته شاذ وي هغې ته محفوظ وایي نو د شاذ او د محفوظ مقابل چاله ترجیح میلاویږي محفوظ لا جواب کوم دویم دا مانم بالکل دا مانم دا خبره دی مانم لیکن مولانا صاحب د دې روایت سره تسدیس سره د ابوهریره فتوی مرګري دي تسدیس سره چا فتوی مرګري ما تاسو ته نه ویلې مې د ترجیح ډېرې وجې دي ټیک ده چې دا دې متفرد د نور ثقات تسبیع نقل کوي نور ثقات د ابوهریره نقل کوي تسبیع دې تسدیس لیکن څه د سره چا مرګرتیا ده د ابوهریره چې کوم راوي دی د هغه فتوی دي په دار قطني کې شته ځان سره نوٹ کړه د ابوهریره موقوف دی فتوی ده اذا كل ولغ الكلب في الاناء سموي اذا كل ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ويعلوا ثم اغسله 3 مرات اذا ولغ الكلب في الاناء شابسه فاهرقه ويعلوا ثم اغسله 3 مرات دی بات دیکھیں میں راوی متفرد چې عبدالملک ته خو بالاتفاق ثقه دی نو د تسلیس والا خو ټیک ده چې روایت د ثقه دی خو فتوا د چا ورسره ملګرې ده د ابوهریره هلته ابوهریره تسبیح هم نقل دی او تسلیس هم خو فتوا چا سره ګور داسې شو د ابوهریره تسلیس والا هم دی تسبیح هم تسلیس والا ډیر دی تسبیع والا تسلیس والا څه دی لکه یو دی لیکن فتوا د ابوهریره چا سره ملګرې ده تسلیس والا دې ته ترجیح راله لیکن مولانا صاحب یو سوال درته کومه خبر ځای دی سبق ته لږ به مخ لږ اوږد دی او تحقیقي دی هر ځای به دې پکارېږي قانون دا دی چې روایت د راوي حجت دی ری د راوي حجت نه نو فتوا خو د خپله ری ده او حجت نه ده روایت د راوي څه دی مولانا صاحب حجت ری د راوي حجت نه نو روایت حجت دی نو دی فتوا و د په تسلیس چې فتور کې دی له څه اعتبار دی مولانا صاحب او بل دا چې یو راوي د خپل روایت خلاف دغه پرېږده ما څه ووې چې ری د راوي حجت نه بلکې څه حجت وي نو زما چې د ده دا ری مخالف د روایت نه ده که نه مرفوع روایت په سره شته که نه ما چې ته وختې وي د زیلعي حوالې کې مې درکړه زم د فتوا ری د راوي حجت نه کله چې مخالف د روایت یې څه مې ووې وایه لغوندې ری د راوي حجت نه کله چې مخالف ده نو دې کې تسلیس روایت ورسره شته که نه اوس راشه مولانا صاحب زه به ډېر ښکلی تطبیق د ابوهریره د روایت وکړم د ابوهریره تسلیس روایت چې کوم په زیلعي وغیره مې حواله ورکړه او چې کوم د فتوا د موقوف روایت چې په دار قطني مې حواله ورکړه د هغې نه دا به معلومه کړو چې تسلیس فرض دی څه دی او د تسبیع روایت به محمول کو په مسنونیت او په استحباب باندې دا مې ښکلی تطبیق درته وکړو تسلیس څه دی هلکه وایه فرض شو او تسبیع الا او تطریب په چا محمولومه په وایه په مسنونیت او په استحباب او ما سره قرینه شته که نه یو خبره درته قاذورات د کلب چې په لوښي کې واقع شي بالاتفاق په تسلیس لري قاذوراتو کې څه دی لکه بالاتفاق څه دی تسلیس وایه اوس سؤر الخنزیر کې بالاتفاق تسلیس دی سؤر الاسد والفهد الى غیر ذلك بالاتفاق څه دی لکه تسلیس دی نو په هغې قیاس هم کوم د قاذورات او د باول چې واقع شي په لوښي کې د کلب بالاتفاق سره لکه تسلیس او ډېر نجس دی او ډېر نجس دی باول دې کې خو د مالک اختلاف شته په قاذورات او باولو کې خو د چا اختلاف نشته او د خنزیر په جوټه کې د چا اختلاف نشته الله نجسه ده کلب د اسد او د فهد د هغې جوټه کې د چا اختلاف نشته چې نجسه ده نو چې هغې کې تسلیس دی کې ول تسبیع وی قیاس کوم په هغې او یو بله ناشنا خبره درته وکړم چې د پې پوه شوې بله ناشنا درته ووایم د تسبیح روایت مضطرب هم دی
د تسبیح روایت څه دي څنګه مستریب دي په بعضو کې اولاهن بالتراب دی وایا څه دی اولاهن په بعضو کې آخرهن د ټیک شو اولا او د آخر څه فرق تعارض نشته په بل کې سابعهن د دې تعارض نشته ده اولاهن چا بسې آخرهن سابعهن لیکن په بل ځای کې راځي چې عفروا الثامنة بالتراب عفروا الثامنة دار قطنی کې دی او عینی کې دی حواله در کوم په بل روایت کې عفروا ککړ کې الثامنة اتم بالتراب په خاورو نو دا خو چې اتم ځل پکې خاور اچي نو اته ځل انزل شو څو ځل شو لکه اوس بس کو امستریب دي او تسیس والا کې استراب نشته نو ما سوې چې تطبیق اولاد غدا چې تسیس په فرض محمول کم او تسبیح په بچا باندې محمول کم په مسنونیت باندې تطبیق براشي دوی مې سوې مولانا صاحب شابسه چې د تسبیح هغه مستریب دی یاد دي کړ عفروا الثامنة بالتراب پکې راغلي دي درې مې سوې مولانا صاحب چې قیاس په نور نجاساتو کوم او سلورم د تبل خبره کوم چې تسبیح والا منسوخ دی ولې منسوخ دی ځکه یو زمانه کې به تشدید کېده په امر د کلابو کې بسپی مړه کې امرو بقتل کلاب بیا وی کل اسود بهیم تور خړ مړ کوي باقی نه دریم د الحکم راغی مالی وللکلاب او د هغې وجې ته ما ویلم د په کتاب الاطعمو کې تېر شوی ده او بیا به هم درته ووایم چې خلکو به سپو سره ډېره زیاته ملازمه کول یاد لرې ده که نه نو دا به محمول کم په مخکې زمانه ولې ما سره قرینه ده چې یو وخت کې په امر د کلابو کې تشدید کېده متسبیح په هغې محمول شو زه اوس حدیث ته راشه باب ما جاء فی سور الکلب دا اختلاف خو مې درته وویل درې اختلاف او دلایل مې مو ترجیح دا ما مرجح مې مو کړه سوار ابن عبد الله عنبري تميمي ثقة ذا قال حدثنا المعتمر بن سليمان بصري أحد الأعلام قال سمعت أيوب سختياني بار تيريجي عن محمد بن سيرين مشهور تابعي دي عن أبي هريرة رضي الله عنهم نراويان على درجيشو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات أولاهن يا أخراهن يا آخرهن بالتراب یا ساتا چې کوم سیال شی پروتي په لوښي کې هغې کې ولوغ استعمالیږي څه اورېږه چې په دې ښه پوهې کړمه چې سیالي څه مستعملیږي ولوغ او چې غیر سیالي کلک شی پرو کې نو لعق ورته وایي څه وایي لعقه یلعق او چې خالي لوښي سپي جوټه کې لحس ورته وایي لام حاسین چې سیال شي وي پکې مایع شي نو ولغه یلغو بلوغا او چې کلک شي وي بیا څه وي شابه لعقه یلعقو لعقا او چې خالي لوښي او سپي وسټي بیا ورته څه وایي لحس لام حاسین زمخ کې دا وإذا ولغت فيه الغيرة غسل مرة او چې پیشو جوړ پکې ولوغ کې نو غسل مرتان حدیث ته مسائل وباسا یو دا چې سپی نجس دی الا دویم څه چې دی لکه شابه جوټه نجسه شوه دو خبرې دي ګورئ دریم دې څه معلومه شوه حکم د تطهیر اوه کرته دی شابه سپی نجس شو کلب دویم جوټه نجسه شوه دریم حکم د تطهیر څه دی اوه کرته ویندل دی او څلورم څه یو ځل پکې خوره مګل هلکه دې خوره کې څه چل دی نو ما په خپله کاپۍ کې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په حواله لیکلی دی په خپله کاپۍ کې د مولانا عبدالحق صاحب هغه وی د دې سپي د خولې نه یو قسم جراثیم وځي او د دې جراثیمو د ختمولو علاج نوشادر دی نوشادر یو دارو دی بازار کې خرڅېږي او یې خوره کې نوشادر په وافر مقدار موجود دی ګوره لیباټرۍ خو نه وی حضور پاک فرمایلی د سپي د خولې نه یو خاص جراثیم وځي د هغې د وجلو دپاره بهترین شی څه شی دی نوشادر نون و شین الف دال ری او په خوره کې نوشادر په وافر مقدار موجود دی بله مسله ته معلومه شوه ده ولغت فی الهرة غسل مرة چې جوټه د پیشو پلیته را
جوټه د پیشو څه ده پلیته ده او پیشو خو بالاتفاق نجسه ده پیشو بالاتفاق نجسه ده او جوټه هم نجسه ده د دې نه معلومه شوه او د هغې حکم یو ځل وینځل دی قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق الك يوازي دين مالك مرسل دي وقد روي هذا الحديث من غير وجه فروى السالد ذا ابو هريره رضي الله نحو هذا ولم يذكر فيه ذا ولغت به الهيرة غسل مرة چونکه دا زما دلیل و د پیرا دوکم دا زما دلیل و د پیسو کا لکه رد وی ډیرو اسانیدو سره دی دا دویمه جمله دا ولغت به الهيرة پکې نشته او دې کې رااله نو دا شاذ شو صاحب څه شي شو لکه شاذ مې شاذ ته مو شاذ واغې دی چې مخالفت راځي مخالفت خو نشته دا خو زیاده تصدیق ده څه چلو شو هغه یو جمله ذکر کړی دا ډیرو د څه ذکر کړی دا دویم دوا او د دې دویم جملې مخکې سره تعارض شته نشته هغه روایت چې کوم کې د سپي د جوټي ذکر دی رښتیا وایي دا ولغت فی الهرة واغې سره تعارض شته نو تا خو به شاذ او محفوظ واغه دی کې جوړم چې کله کې تعارض راشي انما الاعمال بالنیات یو حدیث ذکر کړی لومبي حدیث کې انما الاعمال بالنیات تیر شو هغه کې هغه دویمه جمله پکې شته نو کنه پکې امام بخاری نه راوړلې چې من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله نو دا شاذ او محفوظ الته جوړه و چې تعارض دا دواړو روایتي تعارض نشته وفي الباب عن عبد الله ابن مغفل په مسلم کې ده بس بکو مولانا سے زه دې ګرانو اوس دا بل کتاب لګون راوړاو چې لګي وایو شابه